کله کله زندګۍ کې اداکاری هم پکار وي، سپیشلی په هغه موقع باندې چې کله تاله یو انسان د خپل زړه درد وي، چې کله یو انسان په مسایل کې گیر وي، کله یو انسان ډیر زیات مایوسه وي، یو هغه تاله خپل مسایل بیانوي، نو خیر د هغه مسله ته ډیر په غور او فکر باندې او هغه سره ناسته کوه. د هغه چې مایوسه وي د هغه د مایوسۍ علاج دا چې ته هغه له تسلي ورکړي. نو خیر دغه ټایم کې ته ایکټینګ هم کولی شي. دویم هغه ځای کې ایکټینګ کوه چې کله د ستا د فیملی ممبر یا ملګری یا رشته دار پریشانه وي، نو خیر د ایز ایکټر هغه له وړوکې غونتې ګیفټ وړه هغه سره کښېنه او خپل ټول فوکس په هغه باندې ساته، د هغه مسایل واوره، هغه سره لږ ټایم تیر کړه، د هغه چې کوم زړه خوږ وي، د هغه چې کومه پریشاني وي، د ستا وړوکې تحفې سره د ستا ټایم تیرولو سره د هغه پریشاني ختمېدی هم شي. دا خبرې درله دغه کوم چې نن سبا دا خبرې مونږ کې نشته. مونږ د چا مسایل اورو هم نه، چاله ټایم هم نه ورکوو. که څوک یو ځل پریشان وي مونږ د هغه پریشاني نه ختمو. بل دریم هغه ځای کې هم اداکاري کوه، مطلب په ریل کې خو مونږ کولی نه شو نو زه اداکاري وله زویم. دریم په هغه ځای کې اداکاري کوه چې کله یو کس بار بار ناکامه کیږي او هغه له یو وړه غوندې کامیابي هم میلو شي، نو په هغه کامیابۍ باندې ته هغه سره ډېره زیاته خوشحالي کوه او هغه له ډېره غټه مبارکي ورکوه او هغه له وایه چې دا تا د کمال کار کړی دی. مطلب هغه سره د هغه چې کوم موټیویشن لیول دی هغه نور هم زیاتیږي. بل چې څلورم په هغه ځای کې هم اداکاري کوه چې کله یو ماشوم درته خپل ریزلټ کارډ وښیي یا درله هغه خپل پرفارمنس وښیي، که د هغه ریزلټ کارډ دومره امپریسیو وي هم نه، نو ته هغه له وایه چې یاره دا خو د کمال کړی، ډېر زبردست مارکس ایستلي دي، ډېر ښه مارکس ایستلي دي او ډېر کمالي ریزلټ ته راغلی دی، زه تا نه سیټسفاید یم. که اوس یو ماشوم خیر دی که د هغه په مخ کې به هغه نه ډساپوینټ کړي، هغه په مخ کې به هغه مورال چې کوم دی هغه به نه راغورځي. بر هغه ځای کې هم اداکاري کوه چې کله تا له څوک مشوره درکوي، خیر د هغه په مشوره ته عمل مه کوه، خو د هغه مشوره ته په غور او فکر باندې اوره. د هغه چې کومه مشوره وي هغه ته بیخي وغورځوه، خو هغه چې څه ټایم تا له مشوره درکوي نو هغه له خپل فوکس وساته، هغه مشوره ډېر په غور او فکر واوره چې هغه له دا محسوسه شي د فلانی کس زما مشوره اوري. بعد کې پې ته عمل کې او که نه کې هغه ستا مرضي ده، هغه ته هغه بیا وکړه چې کوم تا له بیټر ښکاري. خو د هغه د چا له هم داسې مه وایه چې ستا دا مشوره غلطه وه یا را تا ما له څنګه مشوره راکړه یا ما له مشورې مه راکوه، زه ډېر ښه پوهېږم یا زه ډېر کلکلا یم، ستا په مشورو ستا د مشورو ما له ضرورت نشته، هېڅ کله به هم داسې چاله نه وي. بل هغه ځای کې هم اداکاري کوه چې کله درته مور خور یا خپله ښځه څه سپیشل ډش پوښ کړي، هغه خوراک که خیر خشته ویم نه او یا ته موړ د ستا زړه ته کېږي هم نه، خو ته به هغه خوراک د هغې د زړه دپاره وخورې، د هغه خوراک په ته صفت هم وکړي، که خشته وي نه هم به ته د هغې صفت وکړي او لږ نه ډېر زیات صفت پې وکړي. دا کیدی شي هغه خوراک جوړولو کې هغه ډېر زیات محنت کړي وي، هغه ډېر زیات څیزونه رایوځای کړي وي، ډېر زیات ټایم یې ورکړي وي صرف او صرف د ستا یو صفت دپاره، صرف او صرف د ستا لږې خوشحالۍ دپاره. نو ته به خیر دی که ته موړ هم یې یا د ستا د هغې هغه ټیسټ د ستا په خوله باندې صحیح ونه لګي هم به ته د هغه صفت کې دې ځایونو کې کم از کم موږ له اداکاري کول پکار دي. که په حقیقت کې نه شئ کولی، نن سبا ډېر کم خلک په داسې وي چې په دې موقعو باندې داسې پازیټیو ریسپونس ورکوي. نو خیر د دې ځای کې ته اداکاري هم کولی شي او دې اداکارۍ سره ته د بل انسان په زړه کې څومره ځای موندی شي د دې ما او تا سوچ هم نشو کولی. نو یو اهم ویډیو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام.